زما محترمو مسلمانانو، د نوکانو کټ کولو طبي او ډاکټري فایدې. نوکان کټ کول لکه څرنګه چې د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دي او علماو د ډېرې فایدې ذکر کړي دي چې دا انسان به الله جل جلاله د بلاګانو، غمونو او د ډېرو بیماریانو نه به محفوظ ساتي او د ګناهونه به معاف کولی شي. دغه رنګې د ساينس او ډاکټري اصول مطابق نوکان پرې کول دا ډېر زیات ضروری دي چې د سړی نوکان کټ کی او اوږدول دای نقصانی دي. اوږده پرېښودل نوکونه دا نقصانی دي د دپاره، ځکه د انسان په ماده کې چې کوم مختلف قسمه بیماری پیدا کیږي، وای د دې سبب دا دی چې د انسان کله نوکونه غټ وي نو د نوکونو کې کچره وغیره پیدا کیږي، د کې جراثیم پیدا شوي، نو دی چې بیا خوراک سکاک کوي، دغه جراثیم کته به کته معدې ته لاړ شي، معده کې خواره شي، نو بیا مختلف قسمه بیماری معدې کې پیدا کیږي. نو بیا کله یو ډاکټر باندې ګرځي، کله بل ډاکټر باندې ګرځي، نو مختلف قسمه بیماری دته چې کوم دی هغه پیدا شوي. نو د دې وجې نه هفته کې یو پیره، په جمعه کې یو پیره نوکونه کټ کول دا ضروري دي. نو چې څوک په جمعه کې یو پیره نوکونه کټ کوي، نو دی به دغه بیماریانو نه الله محفوظ ساتي. او بیا خاص کر د ډاکټرانو د تحقیق مطابق کمې زنانه چې نوکان غټ ساتي، یعنی اکثر د زنانه نوکونه غټ ساتي، یا یو نوک پکې د کچې ګوتې دا نوک پکې بیا چې کم دی دا غټۍ ته پوه شولې، نو د دې په وجه باندې دغه زنانه په وینه کې کموالی راځي، وینه به یې کمیږي، دې ته به چې کم دی نفسیاتي مرض کې به دا زنانه مبتلا کیږي، نفسیاتي مرض به دې ته پیدا کیږي. او بلکې ماهرینو خو تر دې پورې دا لیکلي دي چې د نوکانو غټولو په وجه به انسان په داسې خطرناکې نفسیاتي بیماری کې مبتلا کیږي چې ډیر کرته بیا دغه انسان خودکشي طرف ته مایل شي، چې ما خودکشي وکړلې. نو د دې وجې نه د نوکونو د پرېښودلو څومره نقصانات دي. ګورئ دنیاوي انسان ته چې کوم دی نو د دنیاوي هم نقصان دی، د شریعت مخالفت هم دی، ته پوه شولې، د شریعت د حکم نه منل هم دي، او دنیا کې چې کوم دی دنیا هم نقصان دی، د آخرت هم نقصان دی، او د جسم هم نقصان دی. ګوره شریعت تا ته وایي چې نوکونه کټ کا، تا ته وایي نوکونه کټ کا ښکلې، او تا ته چې کوم دی نو تکلیف نه وي، ضرر نه وي، ته پوه شولې، او جسم ته هم چې کوم دی تکلیف دی، ضرر دی، نقصان دی. نو د دې وجې نه د نوکونو کټ کولو هغې ثواب هم ډېر زیات دی، جسم ته چې کوم دی هغې ته هم راحت دی، او الله به دې بیماری نه چې کوم دی نو ساتي، او نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې به عمل شي. نو محترم مسلمانانو، کم خلک بعضې چې کوم دی نوجوانان وي، د نوکونې د غټ نوکي چې کوم دی نو دا کچې د ګوتې نوک چې کوم دی دا غټ کړی وي، پرېښی وي، نو د دې وجې نه هغې ته د درخواست دی چې نوکونه یو هفته کې یو ځل خامخه کټ کوئ. او بعضې زنانه نوکونه اوږده کړي وي، نو هغې ته درخواست دی چې د دې نه ستاسو جسم ته تکلیف رسي، تاسو کې بیماری پیدا کیږي، او د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو مخالفت هم دی. نو د دې وجې نه په نوکونه چې سړی کټ کړي، په سنتو باندې عمل هم راشي، او انسان د بیمارونو هم محفوظ شي.